بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو اوریدونکو زه یم آصف نثار غیاسی تاسو په خدمت کې حاضر یم. زما سلام قبول کړئ. پروګرام سو نوچره کې پروګرام نن مونږه د پاکستان د شاندار فتح په حواله سره بنن خبرې کوو او زه خپل کتونکو اوریدونکو ته دا ویل غواړم چې دا د دنیا په تاریخ کې هغه مختصر ترین وخت کې چې کومه فتح حاصل شوې دي هغه یو څو جنگونه دي. سبق په دغه لیست ان شاء الله مونږ تاسو سره شیر کوو. هغه جنگونو کې یو دا جنگ هم دی او دا د یو څو غنټو زما په خیال کې زه دا وایم چې دا د 5 نه 12 غنټو منځ کې دا فتح حاصل شوې ده، نو دا به غلط نه وي. ځکه چې تاسو وکړه په غشپه باندې چې هندستان سبق په پاکستان باندې د مختلف اطرافونو حملاور شو، ډرونز را واستول، میزایل را لړک، جازونه را روان شو. دغه په جواب چې پاکستان کم موثر طریقې سره هندستان دننه گزارونه وکړه او شپږ مقامات شپږ یونه ورته ټارګټ ک چې کم هندستان په خپل هم تسلیمي. دا صرف د پاکستان داوا نه ده او هغه ټارګټ داسې حاصل ک چې هندستان چغه تر واشنگټن ورسېده او هغه امریکا چې کومه 2 ورځې پهله پورې دا ویل چې زمونږ په دې معاملې کې هیڅ کار نشته دی، مونږ خو لا تعلق یو. هغه امریکا بیا بیچینه بیقرار شو. هغه هندستان چې کوم بویل ز پاکستان سره نه کینم، زه دا د دهشتګردانو سپورټر دی، دا د وسلوالو سپورټر دی، زه د سره خبرې نه کوم. هغه هندستان خبرو تک کېناستو، جنگ بندیاله تیار شو. ولی دا د قرآن مجید هغه آیت پرانا کې چې کم کې الله تعالی مؤمنینو ته دا فرمایلی دي، مسلمانانو ته دا حکم ورکړی دی چې د کفارو د دشمن په مقابله کې خپل طاقت په همیشه تیار ساتي، خپل ځان به همیشه برابر ساتي. نو چې برابر وو ورته، نو اوس دا حالت ما د کتونکو اوریدونکو د عرب میډیا یو پوسټ می چرته کتو، هغه کې د یو کس ډیره خپل تبصره و، زمونږ په ډیر زیات خوشاله شو. هغه وی چې یار د 1350 کارونه مونږ په دنیا کې کتري دي چې هر ځای کې مسلمان وهل خړلې دي، که فلسطین دی، که کشمیر دی، که افغانستان دی، که عراق دی، که یمن دی، که لیبیا ده، هر ځای کې کافر را پاسی په مسلمان بمباری کوي، په مسلمان باندې حمله کوي، هغه تباہ کوي. خو ډېر موده پس چرته مونږ یو مسلمان ملک وکړو چې په غیر مسلم ملک کې دننه کاروي وکاو، د هغې چغې وویستې. دغه حوالې سره به نن مونږ خبرې کوو. زمونږ موضوع دی مارکای حق، تیز رفتار ترین فتح، او په دغه لړ کې د قوم مثالي اتحاد هندستان ته یو واضح پیغام. مونږ سره به زمونږ چې کوم شرکا دي مونږ سره به خبرې کوي. سینئر صحافي تجزیه کار زمونږ مشتاق یوسفزئی صاحب دی، سابق صوبائی وزیر مولانا امان الله حقانی صاحب او سابق سینئر صوبائی وزیر عنایت الله خان صاحب به هم مونږ سره په لاین باندې. هغې نه به مونږ تپوس کوو چې د دې فتح وجه سوا، د دې ضرورت څومره او د دې اثرات به څومره وي. ظاهره د اثر خو به ډېر زیات وي او هغه اثر مونږ کتو. او خو نن د پروګرام په توسط سره به کم از کم زه دا ویل غواړم چې زمونږ واسطه یو داسې دشمن سره ده چې هغه باندې مونږ هیڅ کله اعتماد نشو کولی، او دا خطر او خدشه شته چې هغه به د سیز فایر خلاف ورزیم کوي، سنه سبانه به ګوري، خپل به د پهلګام په شانتي بل ډرامه کولی شي. هغه نه هر قسمه توقع مونږ ساتلی شو او بیا به دنیا ته وایي چې پاکستان خلاف ورزي وکړه. نو لہذا زمونږ تیاری د اوسم برابري، زمونږ اتحاد ضرورت اوسم شته دی او پکار دا ده چې مونږ یو بل ته لاس ولاړ یو. کتونکو اوریدونکو په دغه ټوله مرحله کې مونږ یو دلچسپ شی دا وکتو چې قوم هغه ډیر بادره سره نه صرف رووتو بلکې په بعضې ځونو کې خو خپل خدمات هم پیش کړ. 2 تصویرونه به د تاریخ حصه جوړیږي. زه کوشش کوم که چرته مال مخې له راغی چې زه تاسو ته وښیم. یو هغه تصویر چې کم کې یو زمونږ سیکیورټي اهلکار او یو ورسره یو عام زمونږ سیویلین، هغه په کلاشنکوف باندې په لاهور کې ډرون اولی، او یو هغه تصویر چې څه وخت مونږه میزایل په هندستان ورلړکو او هغه میزایل لانچر خواته غیر چاپیره عام ولس ناست دي. په دنیا کې داسې چریم نه دی شوی. دا د فوج او د قوم یو خپلو کې اعتماد هم دی او د پاکستانی قوم یو بهادری هم ده. مونږه د جنگ د میدان نه تښتېدو والا خلک نه یو، دا مونږ ثابته کړه.
خو یو سوال ونن زما د خپل ملګرو نه دا هم وي چې هندستان همیشه د پاره د شپې په تیاره کې کاروایی ولې کوي که هغه 6 ستمبر 1965 ته او هغه نه پس 6 مئی 2025 ته او هغه نه پس بیا مونږه درې څلور ورځې پس وکړه چې بیا هم شپه وه. آیا دا داغي څه خصلت ته داغي ذهنیت ته خوف ته بوزدلی ده د کې څه راز دی دی پرانا کې ولې مخې له ناراضي او مونږ ورته چې بیا او جواب ورکو نا مونږ پرانا کې ورکړې دي د سهار مون سره چې سو جمعتونو کې جمع وشوي د پاکستان د طرفه چې کم جواب لاړو نو هندستان ته مونږ هم داغي پزمکه باندې د ناشته بندوبست پشپک ویش خارونو کې کړي وو او کومه تباہی چې شوی ده زبسه تفصيلاتو کې زم تاسو ډیر ساوریدلی وی کتلی وی د رافیل چې صورتحال دی د نور الوتکو څه صورتحال دی تاسو په بل ورځ بریفینګ اوریدلی چې شپږ صفر سره مونږه د جهازونو د تبعی په معاملې کې هغه نه مخکې زمونږه یو جهاز هم نه تباه شوی د هغه شپږ بلکې د بعض ذرایع مطابق د هغه او جهازونه تباه شوی دي او زمونږه الحمدلله یو جهاز هم نه تباه د هغه وجه دا و چې زمونږ تیاری مکمل وي او زمونږه طرف نه هغه ته دا ویل شوی چې تاسو به شروع کوئ مونږ به ختمو نو هغه څنګه شروع کوو مونږ څنګه ختمه کوو د دې فتح سرازو د کې دا مونږ به دا تاسو کوو چې قرآن مجید کې څنګه مونږ ته تیاری احکامات دي پاغي هم خبره کوو مونږ سره پلان باندې دي مولانا امان الله حقانی صاحب ای سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب تاسو سره وخت کمې به او تاسو سره سموده وړاندې مونږ خبرې شوې وي او تاسو د قرآن مجید د آیات حواله مال را کړی و چې الله تعالی وایي چې د دشمن د پاره به همیشه د پاره تیاری په حالت کې دا څه چې وشو د 200 ورځو کې او تاسو وکړه چې هندستان په 6 ستمبر 1965 کې د شپې په تیار کې راغلی بیا 6 مئی باندې هم 2025 کې په تیار راغو بیا غي نه درې څلور ورځې پس بیا په تیار کې دی راغو دشمن په تیار کې راځي او موږ الحمدلله جواب ورته د سهار د مانځنه پس ورکو سګوري چې آیا د تیارې د حالت د یو اسلامی ملک د پاره څومره پکار دی او زموږه تیارې هغه سشتا او موږ ته نور مزید څومره تیارې پکار دي دا خو ګوري چې موږ هغه د شپې حمله کوي شبخون کوي حاجی او موږ د سحر په ټیم کې حمله کوو دا زموږ د فوج مسلح قوات او پاک فضائي چې سحر په ټیم کې حمله کوي د پیغمبر علیه السلام سنت دی ځکه ماشاءالله حدیث کې پیغمبر علیه السلام به عموما سحر کې به جنگ شروع کول او چې کله به دشمن جنگ دغه کو مسلط کول جنگ به باندې د سحر کې شروع کول حمله کوشش به سحر کول اچھا او ګوره قرآن کې الله پاک مسلمان ته ډیر واضح حکم کړی چې یا ایها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا دا د قرآن کریم آیت ته جی دې کې الله پاک فرمایي چې اے ایمان والو تاسو یعنی د هوښیارانه کار اخلي او ځان سنبال ساتي او ګوت دا خذوا حذركم چې کوم دی دا زمونږ د پاک فضائي چې کوم مونوګرام دی لاغي باندې درج دی آی باندې کړی تاسو به کتلی د دې مطلب څه دی د دې مطلب چې ځان سنبال ساتي ځان هر ټیم تیار ساتي زبردست او بیا وایي چې فنفروا ثبات او انفروا جميعا تاسو اوزي ډلې او یا ټول په ګډه اوزي چې کله ډلې پکاري نو ډلې اوزي او کني په جمع باندې اوزي او قرآن کې بل ځکه الله پاک فرمایي چې وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ دا د قرآن داسې آیت دی چې دا یو ډېر جامع آیت دی په دې کې الله پاک وایي چې تاسو د دشمن خلاف خپل قوت راغون کې هر قسمه قوت شي او هغه د اسلحې او د اسونو هغه ټیم کې خو جنګ د اعلی وکنه اس ذریعہ او من قوت دا قوت نکره ده د دې نه مراد هر قسمه قوت په دې کې راځي اچھا دا د پاک فضائي قوت او کله بحري قوت او هر قسمه
نو دا د مسلمانانو ته ډیر لوی واضح حکم دی د الله پاک او په دې وجه باندې زمونږ د فوج چې کوم موټو ده چې ایمان جهاد تقوا او جهاد فی سبیل الله ایمان تقوا او جهاد فی سبیل الله دا زمونږ د فوج موټو ده نو دا اصل نه دا د قرآن د آیتونه دا اخذ شوی ده نو په دې وجه باندې زمونږ پاک فضایي دې ځل یو ډېر لوی کمال وکړو په سحر کې بالکل لمونځ په ټایم کې لمونځ په دا تیاره ختمېدله چې دغه ټایم کې کله حمله وکړه نو دشمن ته پته ولګېدله چې دا خو زمونږ یو ډېر غټ غلط فهمۍ کې مبتلا و او ډېره غټه غلط فهمي د هغې ښه وه چې لرې شوه اوس د هغې میډیا لګیا ټول هغه حکومت ملامته کوي او بیا هغه چینل چې هغې شپه ورځ دروغ ویل هغې د هغې هغه چې کوم صحافت دی د حقیقت په ټول چې هغې کوم کول هغه ټولې دنیا ته ښکاره شو د دنیا ملکونه پرې لګیا خو مولانا صاحب که تاسو کتلي هغې خو په پنډای تباه کړې وه او په لاهور او په کراچۍ قبضه هم کړې وه بالکل وایي چې اسلام آباد موږ تباه کړو اسلام زموږ ارتلال فوجونه پېښور کې لویه تباهي شو کړې وه پېښور کې خو هغه ټایم کې ویل چې د جمعې مونځ مونږ کولو د هغې نه وړاندې ما چې د هغې چینل وکتلو د جمعې لمانځه نه وړاندې نو بس په پېښور کې داسې بد حال دی او پېښور تباه نو دا دروغ خلک وایي چې دروغ مزې لنډ دي که نه نو دا خو دروغ به تر کوم پورې چلي نن سبا خو چې کومه سوشل میډیا او دغه میډیا ترقي کړې ده نو هغې په وجه باندې حقیقت نشي پټېدلی مولانا صاحب دا هم راته ووایي چې تاسو څه ګڼئ چې د هندوستان وخت د سره د پاکستان وجود نه دی تسلیم کړي او د دې ډزبندۍ نه پس مونږه په هندوستان باندې څومره اعتماد یا اعتبار کولی شو دا خو تاسو ګوري دا زمونږ حکومت هم په دې پوهېږي زمونږ مسلح فوج هم په دې باندې پوهېږي چې د بهارت چې کوم دی دا ډېر بې اعتماده حکومت دی بې اعتماده ادارې دي د هغې ځکه چې دې خبره وکړي او بیا ورپسې په شا باندې ګزار هم کوي د معاهدو خلاف ورزي هم کوي حالانکه د معاهدې خلاف ورزي اسلام کې ډېر سخت د هغې حکم دی چې د معاهدې خلاف ورزي به نه کړي بالکل چې هر معاهده هغې باندې به ټینګ ولاړ وي نو موږ ته خو دا الله پاک دا حکم دی خو دې هر ځلې دوکې کوي فریب کوي بې بنیاده پروپیګنډې به کوي نو لهذا زموږ حکومت دا پکار زموږ چې کوم ریاستي ادارې دي مسلح فوج دي چې د دې په دې دوکو باندې دغه نشي په دې خبرو باندې که معاهده ټینګه وشي او ورکې غټ قوتونه انوالو شي ذمهداري واخلي نو بیا خو ټیک ته خو بیا هم خپل ځان هر ټایم ریډي ساتل پکار دي او زمونږ چې کوم پاک فضایه ده هغه خو الحمدلله چې هغه بالکل د شپې او د ورځې هغه متحرک دي د سکند کې هغې خپل ځان هغه اپډیټ ساتي نو دا هم زموږ دپاره یو ډېره لویه خبره ده نو موږ خپلو ریاستي ادارو ته دا مشوره ورکوو چې په دې دغه باندې هغې په غفلت کې نشي او ټیک ټاک هر ټایم دی هغې خپل ځان رډي او تیار ساتي او بلکې زه به دا وایم چې دې ځل زموږ د خپل چې کوم پاکستان کې کوم ګوندونه دي سیاسي مذهبي هغه ټول الحمدلله ډېر یو موټی او یو اواز او بیا خصوصا زمونږ جمعیت علما اسلام قائد چې هغه د مسلح فوج سره ډېر ټینګ ودرېدلو هغې دا وویل چې زمونږ اختلافات به په کور کې وي بالکل ډېر ښکلی د هغې کړی او دا سیاست به مونږ کوو په دې کې به په یو کور کې خلک چې اختلاف کوي نو دشمن ته هغه اختلاف هغه ښکاره کوي نه ځکه چې د سړی کمزورې ښکاري خپل کور او چې کله به بارنی دشمن راځي بیا ورته هغه ټول اختلاف ختم شي ټول یو موټی شي نو دغه الحمدلله چې زمونږ ټول دغه ګوندونه که چېرته خال خلک ورکړي دغه کړي انفرادي طور باندې بالکل هغه هم خلک دا پته ولګي که نه چې ښکاره شي قرآن هم چې کله د جهاد ذکر کوي دا وایي چې لیمیز الله الخبیث من الطیب وایي دا چې کوم دی دا کله ځکه ضروري شي او کله جهاد چې کوم ماحول جوړ شي وایي دې کې د الله یو حکمت دا دی چې الله پاک وایي ګنده د پاک نه جدا کړي او منافق او مؤمن هغه جدا کړي قرآن کې تاسو ګورئ دا یولسمه سپاره کې څنګه شروع کېږي چې الله پاک وایي یعتذرون الیکم اذا رجعتم نو پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فرمایي وایي ای پیغمبره وایي ته چې کله غزوه تبوک نه واپس راشي مخکې نه ورته وویل اچھا چې غزوه تبوک نه واپس لاړ شي
مدینه منورې ته حاجی نو دا منافقین به تا ته عذرونه کوي چې زه ولې لا نړم زه ولې نو دې به تا ته بانی جوړي نو دا نن چې بعض خلک هغه بانی جوړي د مسلح افواجو خلاف ریاستي ادارو خلاف او پروپاګاندا کوي نو دا شکر دی چې دا هم راښکاره شي ځکه چې د جنگ ماحول کله جوړ شي نو دینه بل غټ امتحان په یو ملک نشي کېدلی مقصد دا چې موږ ته خو بیرونی دشمن خو موږ ته معلوم وو خو دنه چې موږ کم پټ خلک وو چې هغه باندې موږ بیا اعتبار نشو کولای د هغه چهره مخې لراغي اندرونی دشمنان هم په دې حالاتو کې ښکارا شي نو ځکه پیغمبر علیه السلام ته الله پاک ډیر واضح الفاظو کې دا ارشاد فرمایلو چې یعتذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم او پیغمبر ورته چې موږ ته عذرونه مه کوئ موږ په تاسو اعتبار نه کوو تاسو په خبرو اعتبار نه کوو ځکه قد نبأنا الله من اخباركم وبشک الله پاک موږ تاسو خبر را کړی نو پیغمبر علیه السلام ته خو به وحی کېدله اوس وحی نه کېږي بالکل د خلک به د علامونه د خبرونه د کارکردګۍ نه او نن سبا خو زمونږ چې کومه د ادارې دي هغې ته موږ مشوره دا ورکوو چې په دې خلکو یې نظر ساتي چې دا خلک کومه په سوشل میډیا کوم غلطه پروپاګاندا کوي چې دا هم په خپل نظر کې وساتي چې دا خو د امتحان په ټایم کې چې ته پروپاګاندا کې زه ټیک ته د امن وخت خپل سیاسي خبره کوم هغه کوا بالکل په دې ماحول کې دې حالاتو کې داسې پروپاګاندا کول دا خالص داسې دی چې سره خپل ملک سره بې وفایي کوي او بې وفایي خو غټ جرم دی او مولانا صاحب څه وجه وي که داسې خلک په دې وخت کې ټیک دا تاسو خبره ډېره ښکلې ده حکومت سره به د اختلاف وي بعضې ریاستي ادارو سره به د اختلاف وي خو چې بهرنی دشمن راشي نو بیا به فلحال دا جګړې سټ ته کوو نو دا بیروني محاذ به سنبال کوو تاسو چې کومه خبره وکړه مستقبل د پاره تاسو سر رائے دا چې د داسې صورتحال نه بچ کېدو د پاره یا د داسې خلکو د مخنیوي د پاره څه پکار دي نو په دې کې خو ګوري زموږ مشر چې کوم د طایب په قومي سلسله کې خبره وکړه او ډیره واضح وکړه چې ګوره زموږ هم ګلې شته بالکل مدارس اداره کې تاسو باید خبرې ټیک نه دي او اوس په دې ټیم کې موږ هغه ټولې خبرې شاته کوو موږ بالکل ټینګ ولاړو د خپلو ادارو سره او خدا به تاسو به موږ د ګلې د مخنه راکوي نو زموږ مشوره دا ده چې زموږ حکومت لم پکاري زموږ چې کوم ریاستي ادارې دي هغې لم پکاري چې په ملک داسې ماحول جوړ کړي چې چېرته داسې قوتونو ته د مکمل ونه شي چې هغې زموږ په ادارو باندې هغه الزامات ولګوي تور پې ولګوي او د اختلافاتو لپاره یو موقع فراهم کړي لهذا دا زموږ د سورینټي لپاره هم دا ضروري اقتدار عالی لپاره چې موږ خپل اندروني چې څونه د ماحول دی چې هغه د اتفاق ماحول وساتي نو دا به زموږ ته یو اقتدار وي چې اوس الحمدلله چې د امن دی او دشمن ته داسې موتور او دندان شکن جواب غاښماتې جواب ملو شو چې انشاءالله بیا لپاره به هغې دا جرأت هم نه کړي هغې په خپل جډیبي باندې ډېر زیات دغه کولو قادره او په خپل قانون باندې قادره او هغې دا خیر و چېر پاکستان خو شپږو ورځې هم زیات دینه زیات دغه نشي کولی او الحمدلله چې زمونږ د پاکستان کوم غاښماتې جواب ورته ملو شو نو هغې یکدم بیا علمي ادارو سره رابطې شروع کړي او بیا بوش ټرمپ سره او مختلفو خلکو سره او هغې د مولانا صاحب اخره کې راته دا وایي چې اوس کم دا مذاکراتي عمل روان دی او د ظاهره دی کې به ټایم لګي ستاسو په خیال کم داسې دوه درې غټې نقطې ضروري دي نورې هم چې په هغې باندې په اوس په دغه ښه موقع ده چې په دې باندې هندوستان سره خبرې وشي نو هغې په ټول نه اهمه خبره چې کومه ده دا د دریابونو مسله ده ځکه چې د ماحول خو خراب هم د دې نه شو چې کله ډېر سخت دي په دې دوران کې چې دي د دریابونو د بندش خبره وکړه او دویمه خبره د کشمیر ډېره اهمه مسله ده او الحمدلله چې د کشمیر مسله دا چې دي د چا په خوله باندې رزبندۍ ته تیار شو هغې ورکې ذکر وکړو ټرمپ د کشمیر مسله دا دې باعث د تنازع ده مخکې خو امریکې هم دا ویل چې نه دي پخوانه جګړې را روانې د کشمیر باغیاړو نوم ناخیستو هغې به د کشمیر نوم ناخیستو دا هم د پاکستان دې ځل یو ډېره لویه کامیابي ده او فتح ده چې د کشمیر مسله به هم انشاءالله دې ځل په کم دغه کېږي بحث مباحثه کم دغه کېني نو د کشمیر مسله دا به ورکې په اول دا په کار ځکه
چې کشمیر خو زموږ شارک دی او کشمیر د وجې نه دا ټول ماحول خراب دی. لهذا دا ټول پکار دی سنتاس منصوبه هغه باندې د هغې لپاره نوي داسې دغه راوباسل پکار دي. سلا عمل ورته به دغه پکول پکار دي، عمل ورته دغه کړی شي او د هغې لپاره مضبوطو بنیادونو باندې زموږ ادارې ورته مخکې نه ښه تیاری وي. ډېره مننه مولانا صاحب، الله عزت وکړه، جزاک الله. کتونکو تاسو د مولانا امان الله حقانی صاحب خبرې واورېدې او هغې دا رای ورکړه، دا تجویز یې ورکو چې په دې دشمن باندې اعتماد کول ګرانه ده، نو ادارې دې ویښې او بیدارې وي. دویم هغې ډېر ښکلې خبره وکړه چې دغه مشکل وخت کې، دغه د امتحان وخت کې چې کم خلکو د بیمار ذهنیت ثبوت ورکو، یعنی د مشکل حالات باوجود هغې بیا د ریاستي ادارو خلاف، د پاکستان خلاف یا د پاکستانی حکومت خلاف هغه خپل هغه نفرت اظهار وکړو. که هغه هر قسمه خلک دي، د هرې پارټۍ خلک دي، که د قوم پرستو په شکل کې او که هغه د جمهوریت پسندو په شکل کې او که هغه د تبدیلی د نارې په شکل کې وي، که هغه هر یو شکل کې وي، نو کم از کم دا خلکو چهرې بې نقابه شوې او قوم په دې باندې پوه شو چې دا بعضې خلک دا مخالفت برای مخالفت د دې وتیره ده، د دې طریقه ده، د دې روایت دی، د دې ذهنیت دی، د دې عادت دی. هغه خلک راښکاره شو. نو مولانا صاحب دا تجویز ورکو چې دا د خلکو مخنیوي دپاره دی هم بیا څه ګامونه پورته کړی شي. ورسره هغې ډېره ښکلې خبره وکړه او تقریبا په دې باندې د ورځ د بله ورځ نه دا خبرې روانې دي چې کله خبرې کېږي نو ټیک دغه جنګ بندي او ډزبندي سره به ګورو، خو چې کشمیر او سند تاس معاهده دا دوه بنیادي ایشوز دي چې دا موږ نه پاتې نشي. کشمیر او موږ خو چې څنګه پهله ذکر وکړو چې هندوستان د خپل لحاظه د کشمیر مسله بیا ژوندی کا. هغه امریکا چې هغې به په کلونو د کشمیر نوم ناخیستو، د هغې ذهن دا ووایي، هغې دا تسلیمه کړې وه چې کشمیر به د هندوستان دی او د دې ذکر اړو په کار نه دی. د هغې ملک د هغه امریکې د صدر د طرفه 2 ځل د کشمیر ذکر کول او د کشمیر د مسلې حل کولو دپاره خپل خدمات پیش کول، دا هم د هندوستان یو ډېر غټ شکست دی، په خارجه محاذ باندې ډېر غټ شکست دی. او د دې موقع نه پکار دی چې موږ سټیک ټاک فایده واخلو. دا مسله ډېره موده پس ژوندی شوې ده. موږ سره په لاین باندې دی سابقه سینیر صوبایي وزیر د جماعت اسلامي د ملکند امیر عنایت الله خان صاحب. هغې نه به پهله سوال موږ همدې حوالې سره کوو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عنایت بھائی دا راته ووایي چې ډېره موده پس دا د نورې خبرې به موږ بعد کې کوو، خو ډېره موده پس دا چې کوم دا جنګ وشو دې نتیجه کې د کشمیر هغه مسله بیا را ژوندی شوه، کم دپاره چې په زرګاو کشمیریانو قربانۍ ورکړي دي. امریکې به په دې کشمیر اړو خبره نه کوله، د کشمیر به اړو ذکر نه کولو، هغې عملا ذهن دا تسلیم کړو چې دا د هندوستان حصه ده. خو د امریکې صدر 2 ځل 3 ځل د کشمیر ذکر وکړو. تاسو څه ګڼئ چې د دغه جنگ د نورو شکستونو علاوه د هندوستان ټول نه غټ شکست دا نه دی؟ دې کې اصل کې قرآن کې یو آیت دی چې عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ډېر کرته به یو څیز ظاهره مکروه معلومیږي، بد معلومیږي، هغه کې تا لپاره خیر راوځي. بالکل. او ډېر کرته به یو شی ستا لپاره محبوب او ښه معلومیږي، خو هغه به تا لپاره بد ثابت شي. رښتیا خبره چې د هندوستان سره زموږ د موجوده چې کوم تناو کشمکش او د جنگ راغی، د یو پاکستانی قوم کې یکجهتي پیدا کړه او دلته تناو پولرایزیشن ختم شو. دلته زموږ د کوم آرمي و نو د آرمي او د عوامو منځ کې ډېر زیات د مسلسل ملیټري اپریشنز انسایډ د کنټري چې ونو په هغې باندې ډېر زیات یو ګیلې او خفګان او دوري او بعد پیدا شوی. نو یو خو دغه قومي یکجهتي او د آرمي سره د خلکو هغه اعتماد او محبت
ریسټور کېدو والا خبره پکې وشوه. او دویم د کشمیر مسله چې سدخانې راتلې او تقریبا او 2019 کې چې کوم اقدام هغه کړو نو هغه هم د جنگ دعوت عملاً ځکه چې پاکستان ته په هغه وخت سخت کاروایی دا هغه وخت چې په سالار او حکمران ته سخت کاروایی په کار وا خو مونږ هغه وخت کې مزاحمت ونه کړو نو بس په مزاحمت کې ژوند دی او په داسې ده چې قومونه د تناسانۍ کار کیږي او مزاحمت نه کوي نو هغه قومونه دنیا کې امرجنسي نو او پاکستان په دې وخت کې ډېر زیات خرول ادا کړ او ډیپلوماټیکلی نو مثلا هندل کړه خو رښتیا خبره چې اوس دا جنگ ګټلې جنگ چې دی نو په میز ونه بیلو په میز باندې بیلو نو عنایت به د حواله سره راته وایي چې تاسو څه وایي چې جامع مذاکرات سبق شروع کیږي فلحال خو د ډي جی ام او سطح باندې خبرې روانې دي د نه پس کم جامع مذاکرات شروع کیږي کم اهم ترین بنیادی نقطو باندې خبرې ضروری دي ټول نه یا زموږ پارټي چې کوم مرکزی لیډر دی نو هغه پالیسی سټیټمنټ ورکړی اچھا اټول نمک کې خو پاکستانی قوم او د افواج او د پاکستانی قومي یکجهتۍ او حکومت دواړو خبره راکړه پوزټیو خبره کړې دی بارا کې جی او دوی دا خبره کړې ده چې موږ دا غنو چې د سنتاس معاهده چې د یونیټلی سسپند کړی دا واپس بحال شي او درې مدا چې د کشمیر چې دا چون کې زمونږه بنیادی مسله د کشمیر دنو دا غي په ذریعہ پاغه باندې د مذاکرات او خبره شروع شي او درې مدا چې بھارت چون کې زیاته کړي دي او پاکستان باندې ول حمله کړي د دروغ الزام په لګولې اپریشن فالس پلیګ کړي هغه د پاکستان د معافي غواړي دا درې خبرې چې په دې باندې زونګه امیر جماعت خبره کړو زه په دې خوشاله شوم چې عمدغه خبرې زمونږ فقيه وزیر هم نن داغه د خلینا تقریبا هغه دوه خبرې خو ما واورېدلې سنتاس معاهده او د کشمیر چې کوم ایشو دا دواړه ما واورېدلې د فقيه وزیر د خلینا خدای چې بھارت ټول مکار دشمن دی او تاسو څه ګورئ چې همدغه سوال ته زر اعظم دغه جنگ بندای نه پس د مودي به تاسو بیګاغه تقریر اوردلی نو آیا مونږ ته غافل دل پکار دی په دې باندې اعتماد مونږ کولې شو هیڅ قسم اعتماد په مودي او په هندستان نشي کولای او د همیشه د پاکستان خلاف اګریشن کړي 1948 کې اګریشن کړي 1965 کې اګریشن کړي 1971 کې اګریشن کړي بیا واړه سکرمشز شوي 2019 کې دغه وکړو دا په 2019 کې سیاچنی نیولې ورانه سیاچنی نیولې ده دغه شانتي په 2019 کې بیا دی کشمیر دغه کدا د نورستو انکرجنس په پاکستان کې کړی بالکل د ابینندن والا ایشو راغلی پراکسیز لګیا دي په زموږ صوبه کې او په بلوچستان کې انسایډ بلوچستان کې پراکسیز دي وسوم لکه پاکستان کې دغه د ور بلولو کوشش کوي دوجنه انډیا د پاکستان د وجود دشمن ده او انډیا چې تم پاکستان نه تسلیم کړي او خصوصا چې کرن کوم د هندستان حکومت ته نو دا خو بنیادی تور د هندوتو ایډیالوژي چې دنو د دغه دی او دا جنونیان دي دا هغه خلک دي د جماعتونو ورانه دا هغه خلک دي چې اقلیتونه باندې ظلم او ریپریشن کوي دا هغه خلک دي چې د دیموکراسي او دغه چې کوم سیکولر ویلیوز دي هغه هم نه مني نو زموږ خیال چې مودي باندې هیڅ قسم اعتبار نشي کېده او مودي یو پاپولیست لیډر دی یعنی هغه د عوامو د جذباتو سره لوبي کوي د اغي د قوم پرستانه جذباتو سره لوبي کوي او هغه د خپل پاپولارټي لپاره هیڅ قسم مس ایڈونچر کولای شي عنایت صاحب دام راته وایي چې پاکستان په دغه شپه چې کم بلکې په شپم نه دیو په شپې کار وایو کا پاکستان پرانا کې جواب ورکو دا جواب څومره موثر او دین پس زمونږه کدا سي حرکت بیا کیږي تاسو دا غنی چې د دینم زیات موثر جواب پکار دی او بیا کم صورت کې پکار دی یا د پاکستان خو یو ټول نه پوزټیو خبره ده چې په دې پورا اپریشن کې رښتیا خبره ده چې د قران او د حدیث نه فکرانو مې غوښته شوی دا اپریشن نوم چې د نو دا کله زبردست آیت نمبر 4 نه اخذ شوی دی او
اپریشن سحر شروع شوی دی د سحر اپریشن چې دین دا حدیثو کې مداخله قرآن کې یو بل صورت دی په د اخیری سپاره کې چې والعادیات ضبحا فالموریات قدحا د دې آیتونو کې دا ذکر دی چې مجاهدینو مبارک او الله د هغو چې ردی په اسونو سواره او په سحر کې لکه دغه کوي د اسونو د سومونو نه چې دی نو بریخونه خیږي او دی ګرد و غبار اوړه او دشمن په صفونو کې ورنوځي او سحر کې حمله کوي کنه نو رښتیا خبره چې یو خدا فیز د پوزټیو دی دویم دا چې د ریسټرنټ مظاهره کوله د صبر مظاهره کوله د ذمہ داری مظاهره کوله خو چې کله دشمن ډیر زیات سر پرېښودو په خپې پرېښودو په سر روان شنو بیا یې ډېر تقطر او غیر معمولی تقطر جواب ورکړو مستقبل کې الرټ اوسېدل پکار دي سرحداتو دفاع پکار ده قومي یکجهتي پکار ده پاکستان چې کوم ټیکنالوژي دا خصوصا چاینا سره کولیبریشن زیاتول پکار دي ترکی سره کولیبریشن زیاتول پکار دي او دا دواړه هغه ملکونه دي چې په ډیفنس لیول باندې د دې سره زمونږ یو ایکویشن دی او پاکستان خپل باندې په ټیکنالوژي انویسټ کول پکار دي خصوصا زما د خیر چې دا کوم روان جنگونه دي نو جنگونه په هوا کې سپیس وار کیږي زمکه جنگونه باندې کیږي او دا د شروع کدا غالبا د دنیا پیلنې ډرون جنگ دې تم ویلې شو او روبوټک وارز بکیږي ارتفیشل انټيليجنس ته بدغه کیږي او انساني فیکټر برورو دغه کیږي او بیا خو د وخت روان نه چې داسې جازونه روان دي چې هغه بغیر د انسان بغیر پایلټ وي او بغیر د پایلټ وي انمینډ عنایت صاحب اخره کې لږ ماته د هندستان په مسلمانانو بلګي خبرې وکړو د بھارت د مسلمانانو ډیره بد ورځ وی او چې کله داسې موقع راشي نو ټول نه پهل نه دا غزي مسلمانان جوړيږي اخیری ورځ کې تاسو کته چې اوقاف بل کې کم امندمنت راغو د مسلمانانو په اوقاف باندې د هندستان حکومت ته مکمل اختیار ملو شو خو خایدا چې سره کوي بیا دغه د پهلګام د واقع نه پسم د هندستان په مسلمانانو باندې حمله وشوي هغه سپور روان دي آیا ثابت نشو چې د پاکستان د جوړېدو فیصله صحیح و او هندستان کې د مسلمانانو مستقبل تاسو سوي نه ځکه چې ډیر زیات دي غریبانان زموږ خیال نه چې کوم خلک د پاکستان مخالف دي یا د پاکستان د ایډیالوژي مخالف دي د هندوتو ایډیالوژي د مودي چې دا کومه د مسلمانانو سره رویه ده دا د پاکستان او د جنا چې کوم دو قومي نظریه ویژن دی نو هغه ظاهري او ډیرو خلکو بچ د پاکستان دولخت شو بنگلاديش کې به داسې حکومت بھارت نواز حکومت راغې نو د خلکو دا خیال چې د قومي نظریه ډوبه شو خو نن وخت او حالات ثابت کړل چې په بنگلاديش کې د پاکستان زنده باد نعرې لګيږي او د هندستان نه د نفرت اظهار کیږي دې مطلب دا دی چې پاکستان یو فطری تقاضا وا او پاکستان په کوم شکل کې مونږ ته ملاو شو نو دا د انګريز سازش وو چې داسې غیر فطری شکل او جغرافیایي شکل او دوه تقسیم وخت ډیر زیاته حکم سره لکه ظلم او زیاته ډیر زیاته نو هغه قومي نظریه ته هغه نقصان دغه جغرافیایي تقسیم غلط تقسیم ورساو خپل نظریه او حقیقتي او هغه د دې صلیح کال نه بعد زلبیا هغه حقیقت چې واضح شو ډیر مننه عنایت صاحب تاسو موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو کتون کوریدونکو د عنایت صاحب تاسو خبره واورېدې هغه د هندستان د مسلمانانو حواله سره خبرو کا چې واقعي هغه ډیر مظلومان دي او دا اوس نن سبا د هندستان مسلمانانو سره سکیږي نو بیا دا ثابتېږي بار بار ثابتېږي چې دو قومي نظریه وا دو قومي نظریه شتا ویبا هندو مسلمانان بیل بیل قومونه وو او ویبا ټول عمر بدا بیل وی زکه الحمدلله پاکستان کې غیر مسلم دي او د اسلام د غیر مسلم د خلق رعایا حواله سره چې کم احکامات دي ډیر واضح دي په دې سبب پاکستان کې اقلیت همیشه محفوظ وي د پاکستان د حکومت د طرفه د سرکار د طرفه د ریاستي ادارو د طرفه د سرکاري ادارو طرفه کله هم اقلیتو سره غلط سلوک نه دی شوی امتیازي سلوک نه دی شوی اکا دوکا انفرادي واقعیات به شوی وي خو هغه انفرادي وي شخصي وي
خو بل طرف ته کوم د هندستان ذکر وکړو نو د آزادۍ نه حواله تر اوسه پورې په زرګاو مسلم کش فسادات شوي دي په زرګاو سمجھوتا ایکسپریس او د ګجرات فسادات کې په زرګاو د مسلمانانو شهادت خو پرونه خبره ده. بیا د بمبئی کې د مسلمانانو قتل عام هغه اوسنۍ خبره ده د بابری مسجد دغه نه پس. دا ټول خبرې دا ثابتوي چې پاکستان د جوړېدو فیصله ډېر په وخت وه او نن الحمدلله مونږ دا وکړه چې په علاقې کې هندوستان د چودري جوړولو یو کوشش کړو او مونږ دا مو کته چې دا واړو واړو ملکونه د هندوستان د طاقت مخې ته ودرېدې نشو. خو پاکستان چې کم جواب ورکو ډېر وخت پورې به دې ته یاد وي. دې کې هم زما دا مونږ به دا په دې باندې خبره خامخا وکړو چې د هندوستان خپل میډیا او د هندوستان هغه انتها پسند خلک هغه خپل قوم ته دا یو دوکه ورکړې وه یا د دوکې ورکولو کوشش کولو چې پاکستان هیڅ شیز نه دی، پاکستان سره هیڅ هم نشته دی، پاکستان خو مقروضه دی، غریب دی، خلک د ولږې مري، دوکانونه بند پراته دي او یو تبعی ده. د هغې دا خیال و او د هغې میډیا خپل قوم ته دا بار بار ویل چې موږ به پې یو ګزار کوو هلته نه به د جواب ورکولو څوک نه وي. او دا هغه غلط فهمي وه چې کومه د هغې په سر باندې پاکستان په دغه ورځ باندې ماته که او زمونږ دا اندازه ده چې راتلونکي 10-15 کالو پورې پکار ده چې دا وار د هغې هیر نه کړي او که هغې نه پس هم دا کوشش وکړو نو کم از کم پاکستانی قوم داسې قوم دی چې هغه داسې همیشه دپاره به تاریخ کې چې تاسو وګورئ چېرته به که موقع راغله چېرته به داسې یو لیست مونږ درسره شیر کوو چې په تاریخ اسلام کې ډېرې کمې مواقع داسې راغلي دي چې د اسلامي لشکر تعداد د دشمن نه زیات وي. همیشه دپاره به د اسلامي لشکر تعداد د دشمن نه ډېر کم لیکن فتح به بیا هم د اسلامي لشکر ته راتله ځکه چې د مسلمانانو دا یقین دی، دا ایمان دی چې جګړه دا یوازې په تیر تلوار په اسلحه نه ده. دې دپاره چې کومه جذبه ده هغه ډېر مقدم شوي او دا خبره بالکل صحیح ده چې مسلمان فوجي یا مسلمان مجاهد د شهادت سره دومره مینه کوي یا د شهادت دومره ارزو کوي چې کم یو غیر مسلم د خپل ژوند دپاره کوي. تاسو به هغه تصویر هم کتلی وي چې هغه زمونږ د پی ایف افسران چې څه وخت له هندوستان کې دننه حملو دپاره نو هغې خپل کور والاو ته اخري خطونه لیکلي دي او د چا خبره چې د خپل موت په پروانې د خپل مرګ په پروانې دا دسخطې وي چې او مونږ ځو کېدی شي مونږ واپس رانه شو. دا یو فدایي میشن و، دا فدایي میشن کې دی تلي او دې نه پیلم چې یو څو ورځې پیله د 6 او 7 مئی په شپه کې کومه یو معرکه وشوه. تاسو به د هغې تفصیلات هم اورېدلي. ډیلی ټلیګراف په ډېر تفصیلي یو رپورټ ورکړی دی چې په دغه شپه تقریبا 110 جهازونه په هوا او 10 جهازونو په ذریعه هندوستان حمله کولو کوشش وکړو او 40 جهازونه زمونږ د پاکستان د طرفه په خپل دفاع کې. نو زمونږ یا یو کال اخلو مونږ. الو السلام علیکم. کټ شو. په دغه ورځ باندې 110 جهازونه دا د جهازونو ډېره غټه جګړه شوې ده او دې کې چې موږ خپله کومه برتري د الله تعالی په مدد سره حاصله کړې ده. دا د بعضې ملګري یو خبره کوي، ډېره ښکلې خبره کوي چې په دې فتح باندې موږ ته غابره کېدل نه دي پکار، مغرور کېدل نه دي پکار، په دې باندې تکبر نه دی پکار. ولې که موږ سره د الله مدد نه وي، د هغې نصرت نه وي، د هغې حمایت را سره نه وي، د هغې کرم نه وي څنګه چې په غزوه بدر کې وه نو کېدای شي چې موږ دا فتح حاصله کړی. نو ټیک ده دنیاوي اسباب دا په خپل ځای لیکن د الله تعالی چې کوم خصوصي مونږ باندې فضل او کرم او د هغې وجه هغه عنایت به یو خبره وکړه او هغې نه پهله مولانا صاحب هم یو خبره وکړه، امان الله کانی صاحب، چې د پاکستانی فوج او د فضایي چې کوم ماټوز دي، کومې د هغې نارې دي
نو هغه ټول د قران او سنت پرانا کې دی واغی ډیره خپل خبره دامو کا چې دا په د ورځ پرانا کې دا حمله کول دا هم سنت دی دا اسلامی روایت دی چرې بم پیغمبر علیه السلام جنگ یا غزا به د شپې نه کوله نه به خوخوله هغه همیشه د پاره دار څه د ورځې کړی دي مشتاق یوسفزئی صاحب موږ سره پلان دی هغه سره خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام مشتاق بھائی خبرې ډېرې شوې په میډیا باندې تاسو را د داوی به حیثیت یو پاکستاني په دغه ورځ باندې لکه یو خو مونږ اکثر دا وی ګوري چې 6 سپتمبر باندې د شپې حمله وکړه په 65 کې بیا 6 مئی باندې 2025 کې د شپې راغ بیا په دغه شپه د شپې راغ څه ګوري چې دا د دې کم ذهنیت د شپې راتل او بیا مونږ د رڼا د ورځې چې کم جواب ورکو به حیثیت یو پاکستانی تاسو په دغه ورځ باندې تاسو څه احساساتو بس ماته لګنن دا خبرو کوي ها ډېر مهرباني اسف نثار صاحب نو کزه د خپل بهادر ما جی نو چې کوم دا د شمار به ما کتل چې پاکستان سره دوه جازمه دي هندوستان سره دومره دي د غي ټینګونه دومره زیات دي کنه د غي فوت هغه موږ د پاره ډېر حیران کونو مایوس کونو دومره د غي کنه ایسټ نو ما وایي چې په پاکه دا خبره غانه شي او د غي سره چې کوم دنو د ټیکنالوژي د غي آی ټي ایکسپرټس دي مخکې نو ما وایي چې دا خبره ګران چې پاکستان لپاره دي چې دا خو ورته ملته غریب ملته لګو سایل دي ولر مسایل دي ته خو بیا موږ سوچ چې خدای پاک څنګه ونشي دا د پیغام واقعي چې څنګه کومه تل باندې شو ونه ما دا یقین وو چې دا چې د کنه مودي د هم خاص کول غواړي چې پاکستان هغه سو سواری وي چې تاسو په نور ملکونو انوال کې انکوایری وکړي موږ کم قسم تاونه وایي تیار یو کنه پټنه وکړي او مودي بالکل تیار نه و هغه د څه خبر نه ورته هغه د تورې په حق کې نو بیا هغه د خبر په حق کې نو او بیا هغه د علاوه کشمیر باندې خو د ثالثه خبر هغه منل نه دا موږ ذاتي مسله ده په دې باندې چې موږ ضرورت نشته نو بیا تاسو وګورئ چې کوم حمله یو کړ نو هغه د پته لګیدل چې یو خو دوی بارک تاسو کو پاکستان کې دنه هغه زینو په نه کړل چې کوم عام زینو مدرسې ویل کې تاسو وګورئ مورته کوم د جماعت شته په باولپور کې جماعت شته دی آی کې زنانه ماشومان د پردي دا کې کشمیر کې جماعت شته په باندې کې شته نو دې د دان دا زوا چې پرس کومه جاز بوزوت ته کړو په پس راځي نو بیا پاکستان کې لکه هر څه کارو شو جنازه ماشومان زنانه هر څه خلکو له انټرنیشنل میډیا کوري دا یو کو نو دې دا خیال چې پاکستان کې دا خبره کې چې امن کنه نو دې ګرځي دي کبرل شي کول په نیکس د باندې بیا دوی رالو او زموږ پاکستان کې دی ایربیس باندې نو کړ ما په خبر باندې هغه بیا پارت اف نو ریټرن نو کنه نو پاکستان سره بیا چې دا خدا یو ان چارټر لاندې د موږ موضوع چې خپل خلکو خپل منصورنټي انټیګریټي او د خلکو د زندګۍ په اړه کې بیا پاکستان خپل رائټ استعمال کو ما سره فکر ډیر واچ سره فکر وکړ خبره جنگ ډیر بد شي دی او زمونږ د ملک بلا ریډي مسافي دي خو دا چې په کوم طریقې باندې پاکستان ایر فورس الته دا نو غیب ته په خپل کور کې وشتل دا غیر بیس دی وشتل نو دا کوم کم زما مې سید ساتي ما ګور نو ما دا لګل لګل وشي ما دا وی چې چې موږ هم ډیر څه ځل پیر کوو ولته په نو دوی چې هغه وو موږ دومره څو اجازه درولې دي او زموږ ایر فورس دی ډېر جدید هتیار موږ سره دی دا ټول به خاص کر استعمالول هغه ډول د فرانس چازونه کنه نو بیا چې کله دا خبرونه رااله انت خدای چې کوم میډیا ونه خو ډېر زیاته په دنیا هغه خو څنور سره ډرامې روانې کړي په دنیا کې ما دومره غیر ذمہدار میډیا دومره دروځنه میډیا بلکې هغه ته صحافیان هم نه دی ویل پکاره خو مداریان دي هغه دی ویل چې هغه یو خو هغه خپل مصر دیاته کو خلکو سره دیاته کو چې هغه تغییرونه دروغ وي چې کراچۍ قبضه شو لاهور قبضه شو آباد قبضه شو پنډه تبا ده بیا وی چې په خبر کې نو بالکل د سیاست نه بچاو شو نو ما په کوم صافي ټول کې ضرور زه په خبر کې به څه بدل دي په خبر کې خو ګولې نه پیښ شوې کنه زما په خیال باندې دا چې کوم خبري واضح شوې یو دا چې دا چې کوم جنگونو پیټرن بدل شوی د نو هغه نیو ورته دی بالکل هغه چې کومه دا په خواله ټوپک کې غټه یو جګړه یو هغه وخت نه لاره دا 2 غنټې کې چې پاکستان کوم کار کوي پاکستان ایرفورس پاکستان سکیورټي ادارو انټرنیشنل ادارو
دې په دنیا کې بالکل د جنگ نشه ودله کړه او پاکستان بالکل داسې راوست تاسو ګورئ نن په دنیا کې پاکستان په اړه کې ډسکس کیږي پاکستان همدغه د دې سره زه تړلې سوال مې دا دی چې تاسو دا غنئ نه چې پهله ځل هندوستان په دنیا کې خپل نیریټیو چې دی هغه ایکسپورټ نکړې شو په دنیا باندې خپل بیانیه هغه خرڅ نکړې شو او پهله ځل هندوستان بالکل یوازې پاتې شو او اوس خو معامله تر دې حده پورې لاړه چې د کشمیر هغه مسله د هندوستان د خپل غلطو د لاسه ژوندۍ شو دا څه وجه ده چې د دنیا د ځله هندوستان ته دومره ریسپانس ورنکو جی یو خدای دې چې مثال چې په دنیا کې څوک جنگ کوي نه جی په کور کې په کلی کې وي کې په دنه ملک کې وي کې ملک نه بهر وي جنگونه خلک نه کوي او تاسو د غزا وګورئ چې کوم منطقه کې دغه کنډمنیشن شو د اسرائیل او هغه څومره پکې خلک د دنیا مړ شو نو دا شانت کې چې کوم کارو کو هندوستان نو اګریشن یو کو حمله وکړه او خلک هغه ته په خطر کې نه ګوري نه کې هندوستان په سفارتکاري کې د توان دي بالکل دغه ما دروغ پروپاګاندا کینو اخرسيږي په ویسټ کې او په ویسټ کې دغه ملګری زیات دي دا امریکا په خپل باندې ملګری و او بیا د پیغام واقعیا چې نو دا په لپسي میډیا ریپورت کوله چې هندوستان د انکوایري تختی د پروټم تختی خبرې نکي نو دغه بیا خلک له شکمن شي دا خو یې او بیا غي پور څو کړل پیغام نه پس هغه دا وکړي چې مونږه چنتاس منصوبه ختم کړه چې مو فائدہ کړی دا او مونږ بارډر بند کړو مونږ د کوم پاکستانیانو ته ویزه ورکړي مو کینسل کړی نو دین دا پته دی چې دا پیغام دا واقع جوړ دا ټیک ټاک په دینو دا دې مقصد لپاره دی کړو او دا په دنیا کې واحد واقع نه ده دین مخکې هم چې کله یو ملک طاقتور ملک ظالم ملک چې دی رشل کیه دا چې د بل ملک خلاف کاروایی لپاره هغه د جواز جوړي چې خلک دای ملګری چې او دا واقع دا کار شوی دی خو دا چې کوم واقع شو نو چې په کومه طریقه باندې دا شو نو دا غین فورن پس خلکو انټرنیشنل میډیا دا سوال نه پوښتنه شروع کړ چې دا څه شوی نه دی چې په نشل منډه کې چې نو او یکدم بالکل او هي ستاسو مړ کېږي د پوسټ مارټم کېږي او بیا اف آی آر کېږي او تاسو بیا ډایرکټ عمل باندې الزام هم لګوي تاسو ګرفتار کړی نه دي تاسو ایویډنس نشته تاسو دا پته نشته چې امنیت چا کړی دا څومره حق کړی دا د دې کې ماته چې ما دا استعمال شوی دا څومره لري نه ټیک شوی دی نو دا غي دا خبره واضحه شو چې هغه موټ خنو مشتاق صاحب جی مشتاق صاحب دا راته وي آیا بس دا یو 2 منټه دی موږ سره آیا موږ د جنگ بندۍ نه پس په هندوستان باندې اعتماد او اعتبار کولې شو موږ ته بیغمه کېدل پکار دي نه بالکل نه پکار نن چې کوم بیان پرون چې کوم سپیچ کړی دا غنه پته لګی چې دن مودي ته د هغه اختلاف هغه مشکلات یو ته هغه ډیر زیات تنقید لاندې روان دي خپل میډیا دا چې کوم جنرال صاحبان د کډبل صاحبان په وخت بالکل د سیاسي مخالفین د پارټي کې مخالفت جوړه نو هندوستان د پیغام د واقع نه پس ډیر رسول پاکستان ډیر برلاړو نو دی بخامخا د سبانی ګوري پرونی سپیچ دا د پهلګام ټوم کولې شي جی بالکل کولې شي خو دا د پاکستان چې کوم بیان جاری کړی نو اې کې دا چې امریکا ته ولې دي چې کوم نو دا سعودي عرب دی یو ای دا ترکی د تاسو غوري په دی باندې نظر ساتي موږ په ساتو د دوباره وایي چې کوم نیټس بیان راغلی دی چې د دوی ځایم خل دي او که بیا هم فرض کا د ذکر کوي چې کوم د سره شو بیا موږ تیار یو هغه شان جواب ورکړو چې کوم دا وسله موږ څه ورکړو ما په خیال باندې هغه چې کله ډېر خراب دي دا یې ټول نه ټول نو پاکستان به مطلب دا چې بس مونږ ته تیارې پکاره اعتبار پنه شو کولې ډېر مننه مشتاق صاحب جی تاسو د ټایم ورکولو مشتاق صاحب چې کوم خبرو کو پاغه باندې مونږه پروګرام ختمو دا بوزدل دشمن دی دا بغیرت دشمن دی زبدا یو لفظ استعمال کم دا به حیا دشمن دی دی باندې اعتبار نشو کولې مونږ خپل تیاریان بیا پکار دي او خطر دا شته چې په هلکام ټوبه کوي او بیا به دغه ملبه په موږ راړکی پای پرانا په الزام پلاندې بیا صداسي دا کوي خو دا ځکاري چې موږ په تیار یو موږ ته تیار ساتل په ځان پکار دی تر بل پروګرام پورې بدن اجازه غواړو د وطن د پاره د خپل ځان د پاره دی او بل د پاره به د خیر خیره دعاګانې کوو د الله پامان